أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. 101 نمبر آیات تے د سورۃ بنی اسرائیل. ولقد آتینا او یقینا منگا ورکڑیو موسیٰ علیہ السلام لا 9 آیات بینات 9 معجزے اخکارا فاسأل بنی اسرائیل تپوسکاد بنی اسرائیلنا اذ جاءهم کلا چراغل دویتا فقال ندف موسیٰ علیہ السلام فقال نفس ویلو لہودتا فرعون انی لأظنک یا موسیٰ یقیناً زگمان کم پتابان دے اے موسیٰ علیہ السلام مسحورا دا جادوگرو. آیات مبارکہ کے اللہ تبارک و تعالی د امت سابقو د عذاب اسباب ذکر کئی. د موسی علیہ السلام د قوم حالات ذکر کئی. اللہ موسی علیہ السلام فرعون تولے گو. فرعون د موسی علیہ السلام بنی اسرائیل چې د قوم داغونه غلامان جوړ کړیو او خپل تعظیمونه به کول. موسی علیہ السلام فرعون ته لاړ وی زما سره د بنی اسرائیل فرید د الله عجز بندگان دي ته چې په خپل خدایتوب نازلې دا ته د خدایتوب لایق نه. نو فرعون علیه لعنت موسی علیہ السلام پورې استهزاء او ملنډ شروع کړې. ویته د الله پیغمبر معجزه څرګندې کا. موسی علیہ السلام فرعون په مخ کې 9 معجزې د الله په قدرتونو ښکارا کړې. دا غي باوجود بیا هم فرعون موسی علیہ السلام ته ویلو جادوګری وسب زما استا مقابله په جادو سره کی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی موسی علیہ السلام له چې کومه 9 معجزې ورکړل شوې وي پاغي کې یو معجزه داوا چې د همسان به الله مار جوړو. دویمه معجزه د موسی علیہ السلام ید بیضاء وا سپین لاس چې کله به پترخ کې دنه کو او بیا به راوېستو نو هغه با رڼا به کوله. قرآن وی من غیر سوء بغیر سره تکلیف او د درد نه لاس باندې به ور نه بلیدو نه به د لاس نسکروټ او لټکې جوړېدو. دا ول الله معجزې ورکړي وي. ځکه موسی علیہ السلام د شپې روان دي بیبي وسره ده تیاره ده خطر ده. الله تبارک و تعالی ورته د وحی په ذریعہ باندې فرمایل وی اے موسی ما فی یمینک په لاس کې ستاسو څه ده؟ هغه وی یا ربی هی عصایا دا خو زما همسا ده. وی په دې باندې څه الله اتوکل علیها ذکر دې د تکیاله کومه واهش بها علی غنمی
زه په دې باندې کله ناکله ګډو بيزو له پاڼې هم راسنډم ولي فيها مآرب اخرى او دې کې نور هم ډېر کارونه دي مار لړمي ځنګلي زناوري دا دمه د پاره د هتیار کارم کوي نو قران مجید ذکر کوي وای موسی عليه السلام اور لمبو لیدا د لری نه څه شی بلیګ نه خلکو یره اور دی نو پتیاره کې بوخا چې وسوک سده کې د شپې پاتې کېدو نو ځان له اور بلکو د دې اور بلېدل به خبره په دې دلالت وکړو چې دلته مسافر دي دلته پړاو ورزولې ده نو موسی عليه السلام د خپل بیبي ته وای بیبي د تکینا زده د اور خواله زم که مسافر خوراک ثبت را واخلم یا بتن سلام بل کې راوالم ځان له بلار برابر یا بتن لار معلومه کم په کم لار باندې آسان طرف باندې وځو چې موسی عليه السلام دی ول راغ نه غور نو هغه د الله نور موسی عليه السلام ګور انبیا په غیب نه پويږي تر څو چې الله نه ویلي موسی عليه السلام د الله په نور باندې د اور ګمان او هغه ته پته نه چراغ نه الله وتو یا موسی انني انا الله رب العالمین اے موسی ز الله یما حکم نور چې ته اني دا د الله تجلیات دي ځکه موسی عليه السلام ډېر جلالی پیغمبر تیر شه ويا موسى فاخلعنا عليك انك بالوادي المقدس طوى تپداسي مبارک ټوټه د اسمکه باندې پیدا رو بس موسی عليه السلام زر پانی پلاس کې راواغسته او الله ورته الله ته پته د موسی عليه السلام دوه شنو ته ضرورت ده یو ایمرجنسی لایټ ته ضرورت ده یو هتیار ته ضرورت ده ځکه تیاروا ځنګلو نو الله ورته علاج کې سدي الله وېدا زما همسا ده وېدا گزاره کا موسی عليه السلام چې گزاره کړه دا غینا نره مار جوړ هغه وخت نره مار جوړ الله ورته ونسا موسی عليه السلام دې الله د مار ده قران وایي کانها جان والله مستكبره دغه وخت چې الله موسی عليه السلام ترونو د همسان مار جوړونو دیوتا وړو کې مار جوړ کو جانن وړو کې مار ته وای نره چمچمار ته وای او چې کله د فرعون په دربار کې الته چې مار جوړو نو الته نره چمچمار نه جوړ کړي قران وایي هي ثعبان مبین هغه اجدها و بیا داغه دومره خلو چې د فرعون ټول بیلډینګ په خپل کې راتلو نو که الله تبارک وتعالى معجزه وکړه کدلته تن ثعبان مبین جوړ کړي ونه موسی علیه السلام به خیر دل چې دا خلو اجدها د ما پلاس کړه او کله فرعون په دربار کې درونو نره مار جوړ کړي نو فرعون به دا غټ سره نو ما به کچ مارانو یې نو التتن الله ثعبان مبین جوړ کو دلته وته پتور معجزه خیر دې مار جوړي غره موسی علیہ السلام چې لکه نه ور داغه الله بیا همسا جوړ کړه دا معجزه و نو دویم نمبر اولنې همسا دویم یې دې بیزوا او موسی علیہ السلام ته درنا ضرورت نو دا الله دې په دې طرف کې کېدا او راوي با ستخرج دا راو باسا دا برانا کې من غیر سوء بغیر سره درد او تکلیف نه او دا دغه نخښ ویل تیارې د پارزه فرعون تلاړ شه دریم نمبر معجزه دلته کې ډیرو کتابونو ذکر کړي و چې الله موسی علیه السلام داغه جب صفانه چلی دا ډیر خلک اکثر نو دا ګمان کوي وې د موسی علیه السلام جبین خطا د موسی علیه السلام د جبین خطل مرض دا خبره اکثر مفسرین رد کوي دا خبره صحیح نه ده ولې چې الله خپل پیغمبر چې منتخب کړي دا نقصانی په فصاحت او بلاغت کې نقصانی نه رالي وې د موسی علیه السلام جبه بین خطا او جبه ان خطل دان بدني امراض کې یو مرض ده دته په انګلیش کې ټنګ ټويسټر وایي او په اردو کې دته لکنت زبان عموما د جبین خطل وایو انسان چاته خبره کوي نو په وضاحت سره خپل خبره نشي کولای
نو دا د موسی علیه السلام هغه ته دا مسله او دا مسله هغه ته لګېدلې څنګه ده ودا چې کله بیبي آسیه ولګېده کنه او د دریای نیل نه راچوت کو کور ته راوړو نو فرعون وی خځې دا که هغه ماشوم دی چې زما بادشاہي به د دلاسه ختمېږي هغه ورته وی دا خوړکې ماشوم دی د ستا بادشاہي څنګه ختمولی شي ځکه فرعون خوب لیدلی وی د بني اسرائیلو د کورونو په یو د کورونو نه د یو کور نه اور راغلی د زما محل سیدلی نو د وخت نجومیانو چې کوم د هغه وخت د هغه سره کوم عالمان خلک هغه وی جی اندازه داسې لګي چې د بني اسرائیلو کې به یو بچی پیدا کیږي ځکه سات چې تو چې غلامان وي خپل بندګان وته وي په دې کې یو ماشوم پیدا کیږي او استاد تخ په دغه دوجنه الټ کیږي نو فرعون یو سوچ دا وکړو چې ماشوم پیدا کیږي حلال وي خبا قاعده نو په زرګونو بچي په زرګونو حملونه فرعون ختم کړو نو د بیبي آسیه په دیر نه ول د فرعون مور ولګیدا د موسی علیه السلام مور ولګیدا او دا موسی علیه السلام د دیر نه په صندوق کې ورواچو او صندوق په دریاب کې پرې خو او هغه قدرت د فرعون محل ته یو نیر تلو هغه ته چې ورسید د فرعون بیبي هغه راچوت کو کولاوي کو مینه فراغ لا وې دا به ما بچی شي فرعون ته دا باغه ماشومي کنه وینا امتحان جوکا په یو تاریخ او تذکروټی کې دا په بل کې وته ګولونه کېدا نو کده د تذکروټی راوغسته چې دا به کومه کړي د بسته دښمنی وکړي وای موسی علیه السلام تذکروټی راوغسته او خلای کړه جبه ولا وسی زلبه د اخر وجه نه د موسی علیه السلام بچوین خطا دا ټول د کوسلی دي دا درو خبره دا ټول دروځنه دي او دا د انبیانو پورې یو قسمه بهتان دي تهمت لګول بیا د موسی علیه السلام جبولین خطا هغه په صفا وضاحت سره بیان ولې نشو کولای دا غي د لپاره علما وایي دا ځکه چې موسی علیه السلام وړو کېو چې په صندوق کې د قبطیانو کړلاړ د فرعون کړلاړ نو خپل بنی اسرائیل چې الجلوی شو بلوغت تور رسیدو نو د فرعون یو فوجي هغه په بنی اسرائیلی باندې ګېړې وړو هغه ته اے موسی دا وګوره زه کمزورې مو دې ما دا ګېړې وړي ته وایې چې ما باندې ګېړې نه وړي هغه فوجي دی الګ وی دا ګېړې په نو وړه دا خو کمزورې ده ویولي کمزورې ده دا خو زمونږ غلامان دي ته به وړي هغه دې ته تم پرې دا نو قران مې په وکړه فقضى عليه موسی علیہ السلام معمولی سپېړ ور کړه سړي ساتو کو مړ شو موسی علیہ السلام هغه وجه چې ما خو د فرعون فوجي مړ کو قبطي نو د هغه وجه نه د 14-15 سال په عمر کې د لاړ مریم ته لاړ نو الته کې د ورکوالي کې د بنی اسرائیل د قوم نه راووتو 15 سال کې د قبطیانو سره بیا د 15 سال بعد نه لږ کله د مدین کې د شعیب علیه السلام سره ګډه سره ویلې الته فنا واغستال ته تیر کړو نو دا موسی علیه السلام خپل مورنۍ جبدل نه ورکړه د کله یو جبه کله یو انسان دلته کې ته پغې کې انګلند ته وېسا او دیش تلويخ کاله بعد را ولا دلو پختو ورزي نو ورزي نو سو وخت په انګلند کې تل دی سعودي عرب کې یو شل کاله به تیر کا بیا نو د چاپیر موسی علیه السلام عالمی ځایونو کې ګرځیدل نو د خپل مورنۍ جبه نه ورتلا ځکه د خپل الله ته چې وی الله زما سره هارون مرګره کا چې زما د خبر وضاحت کینو خلک وې د جبه ان خطا ځکه وی ما سره هارون مرګره کې چې زما ترجمانی کوي نه هارون په خپل کورګل کې پاتې شي علیه السلام د ترجمانی د پاره دغه چې هارون خپل قوم د موسی علیه السلام په پیغامات باندې په مورنۍ جبه خپو کولای شي او موسی علیه السلام خپل مورنۍ جبه نه ورتله ځکه هغه په داسې ځای کې پاتې شي چې خپل جبه پیګړه وړي شي ایو انسان ډیر وخت بعد دل تراشه دی په عربی یا په انګلیش په تقریر کولای شي خو په پښتو کې پښتانه نشي پوهاګره حالانکه پیدایش کې د پښتني نو د موسی علیه السلام د جبه نقصان چې وو هغه ډیر زیات په یو ځای بل ځای پاتې شي نو خپل مورنۍ جبه ول ځکه نه ورتله دا تحقیق انتهایی بهترین دی دا هغه چې د موسی علیه السلام جبه انصاف سلورم نمبر د موسی علیه السلام له الله سلورم معجزه دا ور کړی و چې دا هغه په همسا دریاب الله کولاو کړو ادا بن اسرائیل ته کلیام معجزه وا پنځم نمبر الله تعالی په دې طوفان راوسته شپږم په الله مولخان مسلط کړو او وم نمبر په الله سپږی مسلط کړی
او اتم نمبر په الله چندخان مسلط کړو، نهم نمبر په الله تعالی وینه مسلط کړو. چې سار بر افاسی په دې بنی اسرائیل په دې فرعون په دې قوم باندې دا نه عذابونه د موسی علی السلام مختلف معجزې وي سم شي الله ور باندې بل عذاب مسلط کوي را والا ګوري چندخان ډیر زیات مقرر دا ټول نه قرآن مجید په ترتیب سره ذکر کړی دی. ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات، یقینا مونږه ورکړی وی موسی علیہ السلام لا نه معجزه واضحه. فاسأل بني اسرائیل تفوس کاد بني اسرائیلنا اذ جاءهم کل چراغ دویتا موسی علیہ السلام فقال نؤوید فرعون فقال له فرعون نؤوید موسی علیہ السلام فرعون انی لأظنک یا موسی مسحورا، یقینا زگمان کم بتاواندے اے موسی جادوگروں. قال نؤوی ورتا موسی علیہ السلام علمتا تقولیگی ما انزل هؤلاء ندی نازل کری دی معجزو لرا الا رب العالمین مگر رب دا مخلوقاتو ویلو جادو در باندیو دا سمر دا معجزی تا پیشکے دا جادو کہتا اگوی زمان پا دیکھ اختیار نشتا ذکر جادوگر تا 100% دا یقینی دا دو چه سکوم دا زمان دا جادو کمال دے دا زمان دا جادو سوکو تا نظربندی ہوئی سوکو تا ہیپنائٹزم ہوئی سوکو تا دلات صفائی ہوئی سوکو تا نظربندی ہوئی و جادوگر دا ہر سدونی چی دا زمان دا دلات صفائی دا مخاطب دا چسکاری لگا دا چی ماروی لکا دا چی اخانی جادوگر ہم تیر شوی دی چی دی پیلر تا بی رسی ورواجه ولا خلقو تا بخکاردل چی دا ایزان لا تا چولی دا آغا بی پیلر تا چولی تا تا چسکاری لگا دا چی لا تا چولی او حقیقت کی باغت پیلر تا چولی نو جادوگر تا دا خبر اخکاری چی دا زمان دا لاس صفائی دا زمان نظربندی او زمان تا دا جادو دا نو موسیٰ علیہ السلام خدا نو ہوئی کن اقوی دا سچکی گی سچکی دا معرف کئی نو معجزه کی دا فرق دا چی دا معجزه نسبت اللہ دا کی گئی دا جادو نسبت جادوگر تا کی ناغوی اللہ رب السماوات والارض مگر درب دا اسمانون او دزمکی بصائرہ دا دلائل دی وَإِنِّ لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا او یقینا زگمان کم پتا باندے فرعون دا تباہ کرشو. گورے مسلمانانو دا اللہ معجزو تجی چا سپک کتلی دیو دروغی گنلی دا قوم پا مقدس مکن ندے پاتشو دا صالح علیہ السلام قومی علب دیومونو چی مونگ لکوخا ندی غرن پیدا کردی دا گٹنا آغاو تیوی سیدہ دا گٹنا چکل اوخ پیدا شوا بیائی مرکڑ آغا قوم پا آغی حلاک موسیٰ علیہ السلام والا وارننگ ورکو تنبیح ورکڑا ویتا دا اللہ معجزو تا جادو ہے یاد ساتا کہ خلار نشوی تو بگار نشوی دا معجزو تا جادو ویل دا سادا حلاکت سبب جوڑی فاراد ارادے وکڑا فرعون ایستفزهم چی اوباسی دا موسیٰ علیہ السلام پا زور باندے من اللہ رو دے دمر جمی سرنا فاغرقناهم منگ غرق کو دلرا ومن ماہو جميعا او اغزو کی لدترو پا جمع باندے وقلنا منگ روی من بعدی رستو دو غرقی دو دا فرعوننا لبنی اسرائیل بنی اسرائیلتا اسکنو اسے گئے الارضا فدزمک دمسر کے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ کلا چراشی وعد آخرنی دا قیامت ہے جئنا بكم لفیفا منبر راجم کو تاسو لرا پچم باندے